ویم. رحمان بابا وی وی خلق وی چی یار میں اولیدو صابر شما، خلق وی چی یار میں اولیدو صابر شما، ما رحمان چی یار لیدلے لیونیم. تاسو لیدلے یار درې خوند نه څه خبرې، درې لذت نه څه خبرې، درې مزو نه څه خبرې. نو قسم دې الله تعالی را ښکلی حبیب را کړی، ښکلی محبوب را الله را کړی، وایي څنګه ښکلی پیغمبر الله را کړی دی. ناز کوئ، فخر کوئ، اعزاز دی، اکرام دی، مینه ده، محبت دی د الله د طرف نه په ما او تاسو د مینې څادر دی، د مینې څادر دی. زه یو یمني پسې روان یم، سلام له یمنی پسې روانو، سلام له ښکلې عربي ویله. په دې لاره چې روانو د پیغمبر صفات یې بیانول، انت محمد، انت احمد، انت شافع، انت حاشر یا محمد، انت حاشر یا محمد، انت شفیع یا محمد صلی الله علیه وسلم. ما ته غوږ کې ویل مې محمد مه وایه، ووایه یا رسول الله، داسې مه وایه. د پیغمبر علیه السلام دا نوم مه اخله، دې قرآن کې منع شوی. دلته هم دغه شان مونږ به هغه شان ادب کوو، یا رسول الله ووایه، یا ایها النبي ووایه، داسې ووایه. ما ته داسې وکتل، ما ته پرې دغه کې وایي والله انت فقیه، والله انت فقیه، وایي ته پوهې. نو بیا یې شروع وکړل، هوښیار و. نو چې کله دې روضې مبارک سلام ته مخامخ شو که نه، نو مخامخ چې ودرېدو نو په چغو په ژړا شو. وایي د مدیني سردار خو ته یې، د هغه د الفاظو هغه معنا ته کوم، وایي د مدیني سردار خو ته یې، د صحابو مأوا و مرجع خود دی. زه ګناهګار چې راغلم د قیامت په میدان به زما شفاعت کې. نو ما ول الله څه ورکړو، هغه ډېر ښکلي انداز کې الفاظ ویل، زما یې الفاظ خو زموږ خو عربي هم کمزوري. نو ما ول د الله څه ورکړو، مې ځان یادې نو ما هم یاد کړه که نه، ځان یادې نو ما هم یاد کړه. نو چې ودرېدو داسې وکتل، شرطې والا سړی دیکه کوي اخواشه هغه چې اخوا کو، وی اې د الله حبیبه، اې د الله حبیبه، موږ دواړه راغلي یو چې د قیامت په میدان باندې کله شفاعت کې د الله حبیبه موږ دواړه مه هېروه، موږ دواړه مه هېروه. په ښایسته انداز کې د پیغمبر علیه صلات وسلام قسم دی چې ووتم، مې موږ له څه ښکلی پیغمبر الله را کړی، څه ښکلی حبیب راله الله را کړی، څه ښکلی پیغمبر. قسم دی زړه ته به تسکین میلاو شي. الله هم دا سفر نصیبه وګرځوه. بار بار هم الله تعالی بوزه، بار بار الله تعالی بوزا. والله چې کوم دې سفر خوند خپل دی، د دې لذت خپل دی. او چې کوم کال باندې نه ځي بیا به ته پته ولګي. خلک وایي تاسو هر کال ځئ، خلک وایي تاسو هر کال ځئ. رحمان زه ته رحمان بابا یو شعر ویم. رحمان بابا وایي وی خلق وایي چې یار مې اولیدو صابر شما، خلق وایي چې یار مې اولیدو صابر شما، ما رحمان چې یار لیدلې لیونی یم. تاسو لیدلې یار د دې خوند نه څه خبرې، د دې لذت نه څه خبرې، د دې مزو نه څه خبرې. نو قسم دې الله تعالی را ښکلی حبیب را کړی، ښکلی محبوب را الله را کړی. زما شیخ او زما مرشد به فرمایل، خاص کر طلبه اعزامو ته به فرمایل، ویل کاش چې ستاسو دا شونډې د پیغمبر علیه السلام د درود شریف نه نم، بس چې لګیا وې دا شونډې درود م لوستی. او تاسو دا ویم والله طالبان زما ټول وروڼه ناست دي، زه ستاسو په شان طالب یم، ستاسو په شان طالب یم. والله ما چې لومبی پاسپورټ ساز کړو، حضرت ته مې جی پاسپورټ مې ساز کړو، ما ته اوس درود شریف لوله، اوس درود شریف لوله، پرېږدی باندې درود شریف، دومره درود شریف ولوله چې لاړ شي، دومره لوله. والله په بالله ثم تالله چې څه کال زه پاتې وم، زه کال په زما واره نه راتله، څه کال حق بیا څو حق راس کړو، دومره حق چې په زه عمرې نه ما زه عمرې نه شم تللی. خو درود شریف مې نه پرېښودو، کور کې مې وړو ته ویل ختمونه کوئ، درود شریف مې نه پرېښودو. والله دا تاسو ته ویم، قسم دې لولې الله انتظامات برابري. مردان کې مې بیان وکړو، د میان د بعد چې کوم دی کور ته راغلم، دعا مې هلته وکړله، مې الله تعالی د حرمینو سفر نصیبه کړه. کور کې مې بس چې رالم، کور کې خفه وم چې یاره خلکو داخلي وکړې ولاړل، خلکو ته د عمرې ویزې ولګېدې، همون دلته ناست یو. خلک بزی هلته به جړاګانې کوي، مونږ دلته ناست یو. څوک بزي د پیغمبر علیه صلات وسلام سلامونه به کوي، مونږ دلته ناست یو، ډړه هم کوله، دعا هم د الله نه غوښتله. والله دا د درود شریف مبارک برکت دی. د مردان هغه مولانا ما پس ټلیفون وکړو، ویل زما مقتدي دی، وایي هغه وایي چې د مولي صاحب زی عمرې له، ما ورته ویل او جي ځم. وی راورته وویل چې بس سبا لار سره ورسې.
هغه مولوي صاحب ما ته وایي ویل قسم په خدای ما نه لیږي او تا یې لیږي وایي زما خو هم د زړه ارمان دی چې لاړ شم زما مقتدي زه ورته اوس دا ویلی شم نه چې دی مه لیږه ما ولیږه ویل بس ځان راسوه قسم دی دا درود شریف برکت دی والله دا درود شریف برکت دی ولې والله د حرمینو شریفینو سفر عمرې حجونه دا به الله تعالی در نصیب کوي